أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. درود شريف واي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو، نن دلته په دې حجره کې چې دا د محترم جناب حاجی ملک محمد جهانگیر خان صاحب حجره ده او په دې حجره کې دا برکتی مجلس جوړ شوی دی. دو محترم رور جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حفظه اللہ دا قرآن شریف دا تفسیرم ختم کرده دی او نور گران شمیر معشومان اغیم دا قرآن شریف ختمونا کرده دی. دا مولانا صاحب محمد قاسم صاحب محترم وی چه ما اخیری یو صورت پریخه دی، سورہ الناس، او د دې یو صورت ترجمه به توکې. نو رماړو زه درته د دې اخیري یو صورت ترجمه کومه او بیا به زما ډېر ګران قدر محترم رور چې په ما ډېر ګران دی او په دې زمانه کې د دین د شریعت د تقریر د تحریر د دفاع لوی خدمت اللہ پاک داغن اخلی. گران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زید مجدهم غیب انشاءاللہ خیری بیان در تکی. درون دوی وی که اخیری صورت ما پریخ دے بدا مختصر ترجمه در تکم ذکر ما دیر مصروف ہے ما دیگر بل چالٹے مرکلے. دا آخری صورت سورہ الناس وتاوه دا دو دشمنانو نه د بچ کېدو لاره مونږ ته الله په دې صورت کې ښایي. دوه دشمنان دي غټ. یو دشمن شیطان دی، ابلیس او د هغه بچي دته جني شیطان وایي. د دې نیکه پیرې والجان نه خلقناه من قبل من نار السمو. او یو انسانی شیطان، انسانی شیطان چې دیم لګیا دی د انسان زړه ته وسوسه اچوي او انسان ته غلط سوچونه اچوي، غلط لارې ورته ښیي او بالخصوص کوشش کوي چې د مسلمانانو دا جمعیت ختم کم او د دې په منځ کې اختلاف پیدا شي. نو د دې دواړو شیطانانو نه د بچ کېدو الله پاک دلته مونږ ته یو څیز ښیي او دا چې الله وی زما په ذات منګولې ولګاوه. داسې وایه قل ووایه. زما شیخ مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه به وی قل ووایه د قرآن لوستونکیه هر څوک چې او په هره زمانه کې چې اعوذ پناه نیسم برب الفلق برب الناس پر رب د انسانان. درې صفتونه د الله دلته ذکر شو، درې. او دا طالبان په پوهېږي دا شی خطرناک و نو مستعاذ به درې شو. یو د الله صفت د ربوبیت، دا د الله ډېر قیمتي صفت دی. دا د الله د ټولو صفتونو له متضمن دی. دیکھ دا اللہ ډیر لوی قدرت او ډیر لوی عظمت ته اشارت دی. رب په معنا د مربی دی، مونږ خو معنا پالون کې کاو. او علامه بیضاوي وایي چې مربی هغه چاته وایي چې یو شی تدریجاً رو په قلار قلار کمال ته رسوي.
رب الناس مربی د انسانانو چې دا ماشوم د مور په ګېډه کې د نطفې نه راواغېسته او څومره ښکلې ماشوم یې ته جوړ کړ او بیا دا ماشوم یې د مور د ګېډې نه په کومه طریقه باندې بار ته راوست او بیا دا ماشوم چې بهر ته راغی د ده نشونما دل اکسیجن ورکول دل رڼا ورکول دل ګرمي یخني ورکول د ده د صحت ټول انتظامات برابرول او دا ماشوم یې ورو ورو لوی کړ او څومره ښکلی انسان یې ته جوړ کړ وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا دا خشته انسان چې د یوې نطفې نه دا ښکلی انسان پیدا کړ احسن التقویم چې د ده شکل د ده هیئت قد و قامت مزیده اعلی دې ذات ته رب وی رب دا یوازې د انسان دپاره نه دا د ټول مخلوق ته رب العالمین ورته ویلی شوی رب الخلایق ورته ویلی شوی د ټول مخلوق نو د دې ټول مخلوق پالون کې لویون کې جون ورکون کې عزت ورکون کې رزق ورکون کې ذات تا رب الناس شو رب د انسانان او رب د ټول مخلوق ته خو زموږ طالبان وي د انسان ذکر یې د ډېرو وجو نه وخت کم دی مختصر درته وایم زه راته صرف هغه جلکۍ وی چې انسان خو یو اشرف المخلوقات دی بل د الله لوی ربوبیت او قدرت د هغې مظهر انسان دی کم کمالات چې الله په انسان کې پیدا کړي دی په بل مخلوق کې نشته یو د کمال څیز چې الله انسان له ورکړي چې هغې ته عقل وایي د دې عقل په بنیاد دا ټول حیوانات او دا زمري او اوښان او وطیان هم انسان قابو کوي او د دې عقل په بنیاد نن ټول کائنات د کائنات هغه لویو لویو ځایونو ته انسان ورسوي رب الناس ملک الناس پناه نیسم په بادشاه د انسانانو او اله الناس پناه نیسم په معبود د انسانانو طالبان یې معنا کوي چې معبود د انسانانو دی او یا بادشاه دی دا معنا مناسب نه ده دې ته عطف بیان وایي پناه نیسم په رب د انسانانو پناه نیسم په معبود د انسانانو حقیقي او پناه نیسم په حقیقي بادشاه د انسانانو دا درې صفتونه د الله ذکر شو د څخه د خطرې خبره ده چې د الله دا عظیم درې صفتونه ذکر شو او په دې دریو صفتونو ته د الله په دې دریو صفتونو پناه غواړې څه خطرناکه شی دی چې د دې پناه نیسې من شر الوسواس الخناس د شیطان وسواس په معنا د موسوس د انسان د زړه ته ناست دی د زړه ته رسول الله مبارک فرمایي او د خپل خړته مې ور مخامخ کړی دی او دا ټول د ګند او د ګناه او د خدای نه د لرېوالې خبرې ولچي پټ ناست دی زړه ته داسې دشمن دی چې زړه ته پټ ناست دی زما یو مقتدي ما ته به استاد جي وی بوډا مړ دی خدای دې ما ته یاره استاد جي داسې سرخوړلی دشمن دی چې په ګوتو نه راځي پټ دی که خدای دا ماله په ګوتو راکړه نو په چکونو کې به تې ساو باسم افسوس دی نو مونږ خو یې غرق کړو خو په ګوتو نه راځي که دې خدای ماله په لاس راکړه په چکونو به تې ساو باسم نو ما به ورته وی باباجي مې خوله پې پلیتی په دې سپېره چې چک لګیا دی نجس باندې ما ته به استاد جي ته به ورسره څه کوې مې که ماله خدای په ګوتو راکړه دا 4 انچي بور کې ورمنډم او په دې بورقه به یې وام نو هغه به ما ته یې اوبه پې پلیتی وایي نو پټ دشمن دی اړه ته ناست دی داسې دشمن سره به څه کوې چې تا یې نه او تی نه نه دا خطرناک شو داسې دشمن سره به څه کوې چې ستا رګونو کې ګرځي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم کاریم دته نه رګونو کې دې هم ګرځي داسې دشمن سره به څه کوې چې د خدای نه نه یېرېږي داسې دشمن دی چې الله ته بړې والی دی داسې دشمن چې الله ته رون ټپولی دی
دا دی دشمن چې د یو ورځ او دوه ورځو د میاشت ژوند دی نه ختمېدو والا د قیامته پورې زندګي چې دنیا کې څومره دی دغه همرې زندګي دی دې سره به څه کوي دې دشمن او پرېږدي خو دی نه هر چا له را روان دی ملا له په خپل طریقه را روان دی غم نه پرېږدي صوفي صاحب او شیخ صاحب هم نه پرېږدي زمیندار هم نه پرېږدي دکاندار هم نه پرېږدي دکاندار ته خو راتلي په یې ډنډه د پاسه ناست دی هم نه پرېږدي زمیندار ته هم ناست دی وایي لوګان واړه لاندې که او غټ پې د پاسه که او ټماټر چې په پیټی کې اچوې نو واړه لاندې که او غټ پې د پاسه که او زمیندار ته مو ایشا به په ګوړه کې رنګکاټ واچوه اوس خو پکې لا چینی اچوې بوډاګان سړي او ښځې هم ته خلاص نه ني هغوی چې پیله شي ایشا به اوبه وروله مخکې خو به لا اوبه وې په پیو کې اوس پکې کیمیکل اچوي پخوا به مو وې پیو کې اوبه دي اوبه دي پکې ګناه ده اوبه اچول خو هغه اوبه تې خري ده کوي پاکې او ما یو بوډۍ نه به پی وړل سهار به مې مونځ وکړه د کلي جومات کې نو بیا مې د هغې نه پی وړل کور یې ما ته وې پی ډېر لسې کړي دي اوبه پکې ډېرې دي او دا ښځې ته وغواړه نو ما ورته وې ترورې ما پی کې اوبه ډېرې زیاتې دي اوبه دې پی دې نرم کړي دي ما ته وایي چې دا میخه په دې عراب او په دې سین باندې راځي نو چې اوبه څکي دا کم خواص دي دا پیو لځي که نه نو ما ورته متیازو له څه دي پیو لځي خو په یو خاص مقدار د خدای نیکبخت دی ما ته یې ویلې اوبه پلیتې دي څه نو مې زه خو په اودس نه کوم او غسل خو پې نه کوم چې ته ما ته پاک او پلیتو خبره کړې اوبه خو ما کره شته که نه نو قسم یې خوړه هغې چې به قسم خوړی ما خدای ووه وی ما خدای ووه که ما پکې اوبه اچولې یاره چې دی وی ملامته یې کړم کور مې تاسو وایي چې دا پیو کې اوبه اچي هغې خو قسم وخوړه وی دا ټیک وی دا دروغ نه وی وی دا پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پې اچوي لاول بالټي کې اوبه واچوي د پاسه پې میخه ولشي اوس دې بوډۍ ته یې غوږ کې دا ټکی اچولی دی چې اوبه اچوه او پاسه پې میخه لشه او که څوک درته وایي پیو کې دی اوبه اچولي دي ما دې قسمي کړم اوبه اچولي پیو کې په ناشنا لارو راتاویږي او د ګمراهۍ کوشش به دې کوي پیران صاحبان دی په بدعاتو کې ورسر کړي د هغې ته غیر دین خشته کې ښکلې کې ورپسې کې وی کوه یقین په خدای او که حیران شي سړی چې د شیطان مونږ ته د شیطان وسوساړو څه ښکاري نه په یو طریقه مونږ لګیا یو پیسې پیدا کوو په دې سوچ نه یو چې د شیطان دا خو زمونږ دشمن دی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا الله وی دا ستاسو دشمن دی ګورې د دشمن په نظر ورته وګوره او د قیامت په ورځ باندې امام قرطبی لیکلي په تذکره کې چې د اور په کرسۍ باندې به دې کښېني په جهنم کې د اور په کرسۍ یعنی ګیر چاپېره به ترې اور یو دی به په هغې د پاسه کښېنې او الله به ورته وایي د خپلو دوزخیانو ته دې دوستانو ته یو تقریر وکړ دی به څه وایي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما هم د سره وعده کړې وه والله هم د سره وعده کړې وه الله رښتیا وعده کړې وه ما دروغ ویلي ما وی خیرت نشته الله ویشته د الله خبره ټیک وه ما وی قبر نشته د قبر عذاب نشته الله ویشته د الله خبره ټیک وه ما وی خیرت نشته الله ویشته ما وی دوزخ جنت نشته الله ویشته الله خپله وعده پوره کړه ما خلاف ورزي وکړه بیا به څه وایي او سړي له سترګو کې خاوره اچوي بیا به وایي وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما خو دکې پړې نه واچولې ما خو په زور در باندې ګناه نه ده کړې نه به دې کوله کنه دلته به له سترګو کې بیا خاوره اچوي تا ته ما وی چې دا ګناه کوه نه به دې کوله کنه ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم ما خو راته وسوسه اچوله پړې خو مې در کې نه اچولې ما خو ګناه ته نه وې راښکلې بیا به څه کې یو سړي به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بار بار به یې دا وی
نو شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی وی دا د چا نه امان غواړې وی دا د شیطان نه وی څه چلې کړی وی لکه څه چلې کړی دی ته شیطان نه پېژنې وی زه شیطان یم که د انسان په شکل کې تا لرالم زه شیطان یم څه چلم کړی دی وی دا مونږ چې دا دونه ګناهونه کوو دا ته نه کې په دا دومره ډاکې چې کېږي دا دومره غلاګانې چې کېږي دا دومره زناکارۍ چې کېږي بدعملۍ چې کېږي حرامخورۍ چې کېږي شرابونه خلک څکي دا ګناهونه چې کوي دا تاسو نه کوئ په خلکو ته لا ما څه کړي دي هغه ورته ما کړي دي که تاسو کوئ تا چې پرون سړی ویشته ما دله ټوپک لاس کې درکړی ما تماچه لاس کې درکړی ما راته په ټوپک کې کالتوس اچولی ما دله په ماشه ګوته راښکلی تا چې پرون پردې شوتل ریبه ما دله لور لاس کې درکړی ما درته پنډ اوچت کړی دی تا چې پرون پردې پوله والا ما دله یوې له لاس ته وروړی دی تا چې پیو کې اوبه اچول ما چولی که تا چولی دي ګناهونه ټول په خپله کوې یادوې مونږه سړی حیران کو چې خدای دا څه په مصیبت واورېده دا څه په جنجال وی ستاسو پکې څه نشته وی مونږ صرف ګوته راکاږو وی د ګوتې د راښکو څه مطلب وی راځه نو بویه ته یو دکاندار لکه د بانډې نه یو سړي غوړي یا شات راوړي ای خرڅور نو د شیطان یو ساس یو ګوته ترې راواغېشته په دیوال یې راښکه وی به دقه زما ډیوټي ده ګوره ګوته مونږ راکاږو باقي ګوره چې دا مونږ کوو که تاسو کوئ چې د یو چرمخکۍ وه هغه هغه شاتو غوړوله راغله د دکاندار سره پیشو وه دا پخوا کچه دکانونو پیشوګانې و پکې خلکو ساتلې مه ګوله پیشو را ټوک کړې په چرمخکۍ د ګاګ بانډیسي سره سپی راغلی و سپي چې پیشو لیده په پیشو یې ور ټوک کړې مری باندې ورغلی شو دکاندار هغه بانډیسي ته وایي سپی دې قابو کا زما پیشو یې ماته کړه هغې غریب چې ترسو راښکه پیشو یې بېغمه کړې وه دکاندار توره اوچته کړه او هغه سپی یې په توره ووه خوار چې زما پیشو یې مړه کړه بانډیسي وی خوار چې زما قیمتي سپی مه وهه بس چې چړق شوه دکاندار یې وواو د دکاندار رونه رالل ګاک یې وواو شیطان ورته یې ودرېدل دا اول ټکول ما وکړل که تاسو وکړل زه خو دلته په قلار مونږ ناست یو دا توره مونږ اوچلوله دا مونږ اوچلوله که تاسو اوچلوله ما خو صرف ګوته راښکلې ده وایي د خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې وکړي تا ته څوک وایي چې ګوتې راکاږه او یوازې ګوته نه ده بیا دلته د اړه ته ناست دی د اړه ته ناست دی وسواس ورته وایي د اړه ته چې کوم ناست دی دا ګناه ورته چې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملک لمة بقلب ابن آدم یو خوا فرشته ناسته هغه ورته نیکي ورچوي یو خوا شیطان ناسته هغه ورته ګناه ورچوي اړه ته ناست دی اوس زما وروڼو ته نه به په څه بچ کېږې نو الله وایي که نه زما په ذات منګولې ولګوه او دلته دمه مخو الخناس خناس پټیدونکي ته وایي الجوار الکنس الخنس چې پټیږي او تښتي د الله نوم چې والی دی بیا تښتي پټیږي دی دم شو بس چې کله هم د شیطان وسوسه در لاره د ګناه او ته پوه شي چې دا شیطان مزغر کوي ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته به الله حضور پاک فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم دا شیطان دا انسان دا بنی آدم پا زړه ګونټې ماتې کړي دي ګونټې لکه څوک چې په چاکي نه په دې مری ولا لاسونه کړي د نه په څه خلاصېږي اذا غفله وسوسه چې د انسان کلم غفلت کوي نو دې ورته دا ګناهونه وسوسه اچوي و اذا ذکر الله خنسا او چې کله دې الله یاد کړي دې بیا پټېږي تښتي نو قرآن شریف کې الله فرمائی ان کید الشیطان کان ضعیفا چې شیطان خو لکم عدو فاتخذوه عدوا لیکن په ډېره اسانه ته بچ کېدی شي د الله په نوم د الله په ذکر لا اله الا الله وایه د الله نوم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه بس خلاص بشي او بیا الله په آخر کې وایي من الجنة والناس چې دا د پیری د ذات نم دی دا ابلیس او د هغې اولاد او د انسان د ذات نم دی بعض انسانانی دا ګنده خلک تا ته به وسوسې چې پړی
مخامخ بدل راځي یأتي لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه دته به په یو مخ راځي هغه له په بل مخ راځي دا چې د دوو کسو په منځ کې دشمني پیدا کوي یو لم راځي او بل لم راځي اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا چې په دنیا کې دوه پړیقه دی کان له یوم القیامة لسان من نار وفي روایت لسانان من نار د قیامت پر ورځ به د ده په خوله کې د اور دوه ژبې تاویږي را تاویږي او حضور پاک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو په څو ټکو په دوو د قیامت پر ورځ به یې ولې په تندي لیکلي آیس من رحمت الله چې دا د خدای د رحمت نه مایوسه دی مختصره ترجمه مې راته جلکې غوندې بیان کړو تو قرآن شریف خدای په دې انساني شیطان خطر دې دواړو نه به ځان ساتې اوس د انساني شیطان نه به څنګه ځان ساتې چې درته راغی یو پلانکي در پسې خبرې کړې دي وایي راځه ورسره رښتینولي کوو راځه ورځم وایي هغه په شیشه وایي ظالمه تا راته مخامخ وایي که دې شیطان بیا غږ وکړه زه راشه مانه جرم وایم بهر کې مولانا محمد قاسم صاحب محترم دا د قرآن شریف ختم هم وکړ او دا درسونه شل کسان الحمدلله دلته فارغ شو ماشاءالله دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده الله پاک دې د په عمر کې او د په دې خدماتو کې مزید برکات واچوي او الله دې دې دا مدرسه کامیابه کړي تاسو له دې الله د خیر او د برکت او عافیت زندګۍ نصیب وګرځولې کې او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د زړه د اخلاص نه به زړه د اخلاص نه دا به ملک جهانگیر صاحب ته مرحوم ته دعاګانې کوي چې الله په قبر انوار نازل الله وبخي دا هم د هغه اجره وه دا هم د هغه ځای دی د هغه نه پاتې ځای دی د هغه چک کرلی شوی چمن دی دا بچي د هغه بچي دی هغه یې تربیت کړی دی او زما خو ډېر خوښ دی ملک شاهنواز خان خو یقین وکړه ډېر تابعدار هلک دی او ډېر ښه هلک دی او دا ملک زرداد صاحب دی نو زه دوی ته هم دا خبره کوم الحمدلله چې د خپلو علماو سره خپل تعلق ساتئ خپل جوړ ساتئ په خدای قسم چې دا ستاسو دپاره ډېره لویه د قیمت او د سعادت خبره ده چې ستاسو په دې حجره کې نن د قرآن درسونه کېږي ماشاءالله مدرسه ترې جوړه شوه د قرآن درس د سیرت درس او دارنګې د علما پکې بیانونه کوي د رسول الله مبارک نعتونه پکې ویلې کېږي الله پاک دې د دوی دا حجره کامیابه وساتي خدای دې د خوشحالو په میلمنو آباده کړي الله یې د غمونو د میلمنو نه وساتي او د دواړو ورونو او د دوی د ټول خاندان د الله اتفاق نصیب کړي دا چې کومو بچو یې پټکي وتړل سره نورو بچو الله دې دیندار او صالحان لوی کړي او زمونږ دا دوست ګل مدني صاحب الله دې هغه هم ډېر خیر او برکت او عافیتونه نصیب کړي او مولانا محمد قاسم صاحب دارنګې نور علما چې دلته څومره دي دا زمونږ ټول بچیان دي زمونږ علما دي او جی الله دې خیر او برکت د ټول نصیب کړي او ملک جهانگیر خان ته دعا وکړئ ملک صاحب ته د زړه د اخلاص نه وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي الله په قبر انوار نازل کړي الله چې کوم نیک اعمال حج عمرې کړي د هغې اجرونه وله په آخرت او په قبر کې ورکړي انسان د که څه تقصیرات شوی الله ورته معاف کړي دې بچو چې ورپسې څومره صدقې کړي دي خیراتونه یې کړي دي الله د هغې اجرونه ملک صاحب له په آخرت کې ورکړي خدای په قبر کې ورکړي الله روح د نیکانو علماو صالحینو سره ملګری او خدای دا انوسي یې ګوره دا انوسي چې د قرآن تلاوت کوي د دې مجرونه او ثوابونه ورته ورسولی او ته د دې دواړو بچو د ټولو هلکانو جنکو د ټولو بچو ملک شاهنواز صاحب ملک زرداد صاحب په ژوند کې برکت واچوي کاروبارونو کې د الله برکت واچوي څومره چې دي جوماتونو له په دې ټونونو کې ځای نه ورکوي اکثر ما ته مفتی صاحب خبره وکړه مفتی نظیم صاحب محترم الله یې د هغې برکتونه اجرونه دی له په دنیا و آخر کې ورکړي یو ملګري مور بیماره ده الله دې روغ صحت ورکړي شفا ورکړي کور والا بیماره ده الله دې روغ صحت ورکړي الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي الله دې زموږ ستاسو نه د دوی د اجره د الله د خوشحالو په میلمنو آباده کړي او د غمونو د میلمنو نه دې خدای وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین زه به اجازت والم زه لږ مصروف یم او مفتی صاحب دامت برکاته هم به انشاءالله بیان کوي ټول به کښېنئ ښه زه په جمع سلام در باندې اچوم او زه اجازت غواړم بیا به اخري دعا کېږي هغه اخري ما خو صرف ملک صاحب دپاره دعا وکړه
بیا به تاسو ټول مونږ به همدلته جمع باندې کوئ ښه همدلته به جمع وکړئ السلام علیکم ورحمت الله لاسونه باندې ملاوه